اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو اوریدونکو ته کتونکو ته د زړه له کومې سلامونه کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحال به وئ او دغه زموږ ارمان هم دی چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحال وئ. ډېر وخت پس په څه ضروري خبرو باندې وینا پکار وه چې وشي او باید ټول موږ تاسو په دې باندې غور او سوچ وکړو چې کوم هم وي. ملګرو، پی ټي ایم د یو وخت نه تقریبا په کال نه کم ټایم کیږي چې دلته چې څومره هم په پښتونخوا کښې داسې مسلې دي چې د پښتونخوا د خلکو وجود ته نقصان دی. ځینې په هغې باندې هر وخت دوی آواز هم پورته کوي، جدوجهد هم کوي، مزاحمت هم کوي او هر رنګه کوشش کوي چې هغې د بند کولو لار ورته ونیسي او بند یې کړي. نو په دې حواله سره دا نن څو موضوعات دي. اول به لږ په نقیب الله مسعود کیس باندې لږ خبره وکړو. په 2018 کښې په جنوري کښې نو دلته چې کوم کیس وشه د نقیب الله شهید والا، په هغې باندې بیا دلته اسلام آباد کښې درنه بیا درنه ته یقینداني او بیا ورسره دې نه علاوه په صوبایي سطح هم په مرکزي سطح هم او ټولو سیاسي لیډرانو دا یقینداني ورکړه چې یعنې په دې کښې به ضرور انصاف کیږي. خو هغه تاریخي بې انصافي وشوله چې یعنې په تاریخ په مثالونو کښې به د دغې بې انصافۍ هم یو لوی مثال موجود وي. ملګرو، که یو شي ته موږ سوچ وکړو، یعنې د اوس چې دوی راوانور بیخي خلاص کو، بیخي پرېښود. راوانور د نقیب الله کیس نه علاوه نور هم په 40 د قتل کیسونو کښې ملوث و. په دې باندې دلته په هغې ورځو کښې هم نور هم کیسونه وشول. د سعید الله افریدي قاتل و، دی هلته ورسره نور کسان و، زما نه نام هیر شو. هغه 2 ورځ یو بل مسعود هم د مړ کړی و. ډېر زیات یعنې هغه په ده باندې دغه غه و. که چېرته دا یو داسې ملک وی چې موږ ته انصاف راکولی، نو په دې راوانور به ډېر زیات نور کیسونه هم راغلي وی. خو نور کیسونه خو پرېږده، په د یو کښې هم دوی داسې بیخي خلاص که چې هغه تر اوسه پورې هم یعنې ښه ښکاره داسې نه چې په جی ای ټي ریپورټ نه پس یا د عدالت چې کومه فیصله راغله په دې نه پس د سره رویه ښه شوې ده. د باندې چې الزام و په ده باندې هېڅ یې ریپورټ راغلی نه و د دې عدالت. یعنې اوس خو عدالت وایي چې موږ خو بری کړی دی، اوس خو څه نه شو ده. خدای یا بری نه و چې د دغې عدالتونو ورسره ډېره ښه رویه وه، ډېره د خندا وال وه، ډېره د پروټوکول والا وه. هغه جج چې هر چا ته ترخه خبره کوي د سره بیا ګپ شپ کوه په هغه کښې. نو دا د اول ورځې نه داسې بیخي بې انصافي را روانه ده. په دې حواله سره زموږ د پی ټي ایم څه موقف دی؟ که تاسو ته یاد وي، په اول څو میاشتو کښې چې کله د کیس راپورته کېدو په ډي خان کښې په درنه نه پسه، نو هلته په ډي خان کښې د نقیب والد صاحب محترم او سره 18 نور مشرانو یو کمیټي جوړه وه چې دوی پریس کانفرنس وکړه چې په هغې کښې د نقیب محترم والد صاحب دا خبره وکړه چې دغه به د په ناستي کښې د په مشوره هغه بل ملک وکړه چې دا 18-19 کسان چې کوم دي دغې په مشوره باندې به د دغې کیس ټول کیس یعنې د ده لیګل ایډوایزینګ او د څومره قانوني کاروي دي دغه به کوي. په هغه کښې 2 کسان هم وټاکل چې دغه بیا ډیل کوي، دغې نه علاوه بیا څوک هم نه ډیل کوي. نو اخلاقي لحاظ سره موږ پابند شولو چې داسې نه چې بیا بار بار دوی وایي چې تاسو موږ کیس ته تاسو ولې پرې راکړي. خو دغه مو وکړل چې سیاسي پریشر یعنې د خلکو پریشر
په ریاست باندې چې ته انصاف وکړه دا پی ټي ایم همیشه وساته، همیشه یې د دپاره احتجاجونه راواستل. اوس هم په ریکارډ پراته دي چې یو ځل نه څو ځله دلته آل پاکستان احتجاجونه وشول. بیا به چې کله هم هلته پیشي وه هلته به د عدالت مخشه هم دغه پیشي کوله. حالانکه که څه هم د چې کومه دوی کمیټي جوړه وه هغې دا ویل چې تاسو د عدالت مخشه یعنې داسې نارې مه وهئ یا دلته دغه نه دی شه، نو بیا هم هلته به هغه ځوانان د پی ټي ایم هلتل او دغه غږ کوه. او اوس هم او تر آینده لایحه عمل دپاره هم د پی ټي ایم په ټاپ مطالبو کښې اوس هم لا پروت دی. که روان ورځي که راځي پی ټي ایم به تر هغې پره بیا هم نه کښېني. بیا به خلک وایي چې موږ مطالبات ور پوره کړل. دا د مطالبات پوره کولو خبره چې څنګه پوره شولې، دا څنګه پوره کول دي چې ته یو قاتل ته لاره ورکوې؟ دا د مطالبات پوره کول نه دي چې تر څو پره دغه قاتلانو ته لاره ورکېږي او د پی ټي ایم دا مطالبات نه وي پوره شوي، روانور ته سزا نه وي ورکړي، تر هغې پره به بیا هم که د اسمان نه راوړي ټیک فیصله، که د مځکې نه راوباسي پی ټي ایم به په خپله مطالبه ولاړ وي او تر هغې پره به ولاړ وي تر څو پره هغه انصاف چې ولس یې غواړي، عوام یې غواړي او رښتونه انصاف دی. دا د روزونه انصاف نه یادوم، یو رښتونه انصاف چې تر څو پره دغه ولس ته د خلکو ته دغه کورنۍ ته میلاو نه وي. بس خو هغه ځوانانو د فیسبوک باندې لیکلي وي چې خو د نام سره د راو وه، که چېرته د نام سره داوړ وای بیا به د دغه حال نه وای، بیا به د بل وای. دلته دا زمونږ چې کوم ځوانان دي افیسرز دي هغه ته ګوره، خو زمونږ سره دا خو پرېږده چې تیار کیسونو کښې یعنې انصاف وشي. موږ ته نور داسې کیسونه راځي چې هغه زمونږ زړونه دردوي. هغه چې زمونږ زړونه ودردېدل د طاهر داوړ کیس په نقیب کیس نه بعد ډېر غټ کیس و. دلته دا نور ډېر په دا منځ کیسونه وشول چې عام ولس په شو ووژل شو. دا خو یو افیسرز و. طاهر داوړ خو یو عام سړی هم نه و، هغه خو یو لوی افیسر و. 14 ورځې ورک و، 14 ورځې ورک و. د 14 ورځو کښې تاسو ټولو ته وایم یو ریپورټ ماته د سرکار، یو ریپورټ ماته د مرکزي حکومت، یو ریپورټ ماته د صوبایي حکومت، یو ریپورټ ماته د مرکزي ادارو یا صوبایي ادارو راوړئ چې په هغې کښې د تفتیش دپاره ټیمونه جوړ شوي وي یا د هغې د راخلاصولو یا د ده دپاره څه کار شوی وي. محسن داوړ په اسمبلي فلور په هغه 2 ورځ باندې هلته اواز ورته پورته کړ، خو هلته هم چا سوچ نه پې وکړو. په پوره هغه اسمبلي کښې چا سوچ نه پې وکړو. مرکزي حکومت ته هم دا خبره ورسوله، بیا هم چا سوچ نه پې وکړو. افسوس خبره ده چې د وزیر اعظم صاحب هغه وایي چې دی بیخي ورک هم نه دی. بیا په هغې نه پس دا خبرې کېږي چې یعنې دغه احساس مسي موږ پرې خبرې هم نه کوو. دلته په نورو ټولو کیسونو باندې خبرې کېږي، دلته نور د چا خبره احساس نه ده. بس دغه وه چې د طاهر داوړ خبره چې راغله بیا په هغې باندې خبره یا په هغې باندې حال احوال کول. یو دلته میډیا پې ریپورټینګ نه کوو، دلته بل شي پې ریپورټینګ نه کوو. اوس هم دا خبرې روانې دي، بلکې ډېر خلک دا خبرې کوي چې هلته دوی یعنې یو ټرک دي که 2-3 ټرکونه نیولي وو د اصلي، هغه بیا وروسته یعنې څوک صوبېداران دي که څوک وختل دا خبرې کېږي او تر اوسه پورې څه یا وضاحت نه دی شوی چې هغه نیولي وو او بیا هغې باندې اف آی آر پاتې و، هغه اف آی آر نه واش کېدل. نو پوهېږي خو بهرحال مختلف تورونه لګېږي. دا ریاست ولې د دغې سپیناوی نه کوي؟ دا زموږ مطالبه بیا هم ده چې دلته یوه اداره هم داسې نشته دی چې هغه دلته که زورورې ادارې چې کومه ملوث وي هغې ته دی ګوته ونیولی شي. نو په دې بنیاد باندې دا ولسي مطالبه ده چې یو این کمیشن د جوړ شي. او بیا پرایم منسټر صاحب وویل چې په ارجنټ بیسس باندې به د دغې ریپورټ جی آی ټي ریپورټ جوړیږي. هغه جی آی ټي ریپورټ خو 15 ورځې وشولې. دا ارجنټ څه ته وایي چې هغه جی آی ټي ریپورټ نشو جوړ. یو پوسټ مارټم راغی، پوسټ مارټم د دغې دپاره وي چې وجه قتل د قتل وجوهات وجه معلومه شي چې په څه شي باندې دی شي. هغې کښې دا هم لا نه ده معلومه په هغې ریپورټ شي. په پارلمان کې هم په دې باندې څه کار نه وشو. او بیا سپریم کورټ چې هغه دلته سموټو ایکشنز واخلي هغه په ډیمونو لګیا دی، انصاف پسې څوک ورکوي؟ نو دغه کوم ماحول جوړیږي؟ دومره لوی افیسر
شهید شوی دی په بېدردۍ سره په ریپورټ شوی چې وږی یې ساتلی و. دا خبرې د عام ولس دپاره ډېر سخت زموږ دپاره ټولو دپاره د زړه د درد وال دي چې هغه یې په وږه مړ کړي دي. نو په هغې باندې دا دومره لوی ریاست ولې تر اوسه پورې داسې غیر سنجیدګي اظهار کوي؟ ولې دوی په دې باندې تر اوسه پورې داسې څه اپورتي نه راولي؟ حالانکې موږ ډېر سپین وایو، ډېر ښکاره وایو چې په طاهر داوړ شهید باندې په هغه ورځ د ټولو بیانونه راغلي دي چې په کومه ورځ په ګرد ملک کې د پی ټي ایم احتجاجونه وشول او دا مسله چا ډیبوله او پی ټي ایم راپورته کړه چې دا مسله ده، دا به راسره ښکاره کوې، دا به سپیناوی کوې. په هغې نه پس یو ماته راوښایې، یو ټویټ راوښایې، یو ریپورټ راوښایې چې په هغې احتجاجونو ناول شوی وي. او چې کله عوامي ریاکشن راغی په هغې نه پس دلته ټویټونه ورشئ وشول، په هغې نه پس دلته کار شروع شو. نو دغه دا هم بیا دوی سوی چې یعنې دا خبرې کوي هم بیا 5th جنریشن وار دی. دلته زموږ ځوانانو د خبرې لیکلي وي چې که د زینب موږ د هغې هم واقعیات نه غواړو، خدای دې نه وکړي چې زینب باندې واقعیات کیږي، خو که په زینب باندې آواز پورته کوي بیا هیڅ جنریشن وار نه دی. او چې په نقیب یا په طاهر داوړ شهید باندې آواز پورته کوي بیا 5th جنریشن وار شو. دلته پښتانه چې د یو عمل دپاره راپورته کیږي دوی کریمینالایز کیږي، دوی دپاره داسې ورډز استعمالیږي چې په هغه کښې دوی کریمینل ښکاري، په هغه کښې دوی داسې مجرمان ښکارېږي چې په دې الفاظو باندې دوی متل کي. دا د الفاظو هیراپیري، دا د لقبونو هیراپیري، دا د فتوې هیراپیري د یو ورځې نه د ډېر کالونه او اشرې وشولې چې د پښتون قام سره لګېدي. تاسو نه ګروئ کله د غدارۍ فتوې، کله د کافرۍ فتوې، کله د بغاوت فتوې، کله د ایجنټۍ فتوې، کله د 5th جنریشن فتوې، کله د هایبرډ گیم فتوې، کله د انجینیر. دوی وخت په وخت د نوي وخت د تقاضو مطابق داسې تورونه، داسې الزامونه په دې پښتون قام باندې لګوي چې دا یو سیاسي عمل، دا یو اجتماعي عمل د خپل وطن دپاره نشي کولی. بیا مشکلات ورته پیدا کوي، په خلکو کښې کنفیوژن ذهن ته ورچوي، په خلکو کښې په هغې ټرمینالوجیز په بنیاد باندې مخالفتونه ورچوي چې پښتانه خپل سره په کار وي او پښتانه خپل سره مخالف وي. نو بیا به موږ ته وس نه رسېږي او زموږ به په ټول عمر احتساب نه کېږي. دا کار لګیا دی او ښه په پراخه توګه باندې دوی کوي. په دې حواله سره به زه وروستې لږ بیا د سوشل میډیا په حواله سره به دا خبره کوم، خو لږ دا نورو مسلو ته راځو چې بیا په سوشل میډیا او په دې ټولو باندې خبره کوو چې دلته دوی کومې لوبې کوي، دلته دوی کوم هغه سیسټم جوړ کړی دی. موږ دا مسلې لا کمې هم نه وې چې نورې دومره زیاتې مسلې او مسایل دي. اورکزۍ ایجنسي کښې دماکه وشوه، شهیدان وشول، زخمیان وشول، کورنۍ برباد شولې او هلته لاړل. ډېر غټ آفیشل دا خبره کوي، حالانکې هغې علاقې ټولې متفقه وویل چې دا دهشتګردي کاروایي وه، دا هیڅ کله فرقه وریت نه وه. او دوی بیا هم په خپل پریس کانفرنس تر ګورنره پورې سړی دا وایي چې دا فرقه وریت و. دا بلکل نه و، هلته دهشتګردي وشي. دا په هغه نه پس څه وشي؟ دا پښتونخوا کښې د یوې ورځې نه دی لګیا، ډېر زیات وخت وشه چې دا کار لګیا دی. دا څنګه لګیا دی؟ لږ زه په دې باندې ما یو پوسټ هم کړی و، دا خبره پې کوم. په 2004 شي، په 2004 شي دلته انتخابات وشول، د مشرف دور و، نوی حکومت راغی، ویل یې تیر حکومت خو ډېر زیات کرپشن وکړ، هغه وکړل، دغه وکړل، خزانه خالي ده. په 2005 کې دماکې شروع شولې، بیا هغې نه پس اپریشن شروع شو. په دې اپریشن باندې د امریکې نه ډالر واخیستل شول. بیا په 2007 کې لږ بیانونه راغلل، خبرې کښې اوس پراته دي چې دهشتګردوں کی کمر توڑ دیے. په 2009 کې بیا په 2008 کې الیکشن وشو، بیا یې وویل چې تیر حکومت ټولې پیسې خوړلې دي او زموږ خزانه خالي ده. بیا هلته دماکې شروع شولې. بیا په 2009 کې دلته رای راست او رای نجات اپریشنونه شروع شول. بیا د امریکې نه ډالرې راغللې
او بیا چې ډالر راغلی هغې نه پس 2013 کښې په نوي الیکشن نه اول دا بیانونه شروع شول چې دہشتگردوں کی کمر توڑ دیے پہلے جیسے حالات نہیں رہے اور اب بالکل ماحول ټیک ہے اوس ډېر فرق راغلی دی بیا په 2013 کښې الیکشن وشول بیا یې وویل چې تېر حکومت خو سمې پیسې خوړلي دي هغه دي دغه دي او اوس پیسې خزانه خالي ده او بیا خزانه خالي کولو دپاره بیا څه وشول بیا دماکې شروع شولی او دا ای پی ایس غوندې دردناکه واقعه پېښې د ورشه وشوه بیا رد الفساد او ضرب عذب شروع شول او بیا د بهر ملک ته پیسې ورته راغللې او بیا تر 2017 کښې دا بیانونه شروع شول چې اوس اول په شان حالات نه دي موږ دهشتګردي ختم کړله او کمر توړ دي او هغه وشول دغه وشول بیا 2018 چې اوس انتخابات وشول بیا وایي چې تېر حکومت پیسې خوړلي دي خزانه خالي ده اوس بیا دا وکسه په پښتنو کښې دماکې شروع دي بیا به څه شوي نو دا یو ځل چې کېدلی هم موږ پښتانه به دا کیسه برداشت کړې وای که داسې په بې ترتیبه نه کېدلی دومره سیمیلرټي دي په هر دور کښې په هر وخت کښې یعنې که په 2013 کښې په 2008 کښې په 2004 کښې 2018 کښې سیم بیانونه دي داسې بیا هغې نه یو کال اول هم بیانونه دي دا د خزانې خالي کولو بیانونه خو د دا چې کوم حکومت راشي په اول کښې خو راشي خو کله هم د دغې په آخر شي یا په د منځ شي بیا په منځ نه پس بیا دا بیانونه بند شي دا بیا د کومې راشي د پیسې په کومه وجه راشي او رګزی شهدا خو وشول خو زه په رښتیا درته وایم د دوی په سر به په بهر ملکونو کښې دا به کیش کېږي پیسې به اخیستې کېږي دغه جنرالان به ځي هلته به ورته چې مونږ خو ویکټم یو زمونږ خو ډېر خلک مړېږي د هغه کسه په ورکزی کښې دومره خلک مړه دي دا زمونږ ته پیسې راکړئ په دغې باندې به ډالر ورشئ اخیستل کېږي دا د یوه ورځې نه دي شوي دا د ډېر وخت نه کېږي او بیا چې دا کارونه وشي بیا هغې نه پس څه کېږي دا دلته اوس پښتونخوا په ړنګول ده دلته د فاټا 1 لاک نه باندې کورونه ړنګ شول دلته په زرګونو خلک شهیدان شول دلته په زرګونو خلک ورک شول دلته مندې ډېرې کریژې وولې دلته خوندې او ورو خور نه سره موندول په یوه لاره باندې د پښتونخوا د څو ضلع نه علاوه ټولې اضلاع ټول فاټا او ورسره د جنوبي پښتونخوا خلک دغې ډېر غمونه او دردونه ولیدل او هغې نه پس هم چې د ملک ته ترقي راغله 11 موټروې جوړې شولې یوه هم پکې د پښتونخوا نه وه اوس څه نه څه هغه پېښور او اسلام آباد ته یوه جوړه ده موټروې اورنج لاینز څومره هم د بربادۍ خبرې وې هغه په پښتونخوا کښې وشوې څومره هم د ترقۍ خبرې وې هغه د پښتونخوا نه اوټ وشولې یعنې د ترقي خبرې بیا په نورو علاقو کښې وشوې او د بربادۍ خبرې په پښتونخوا کښې وشوې کورونه په وزیرستان کښې ړنګ شول په فاټا کښې ړنګ شول خو کورونه جوړېږي چرشې هغه بیا په نورو ښارونو کښې جوړېږي په دې باندې دا خلک آها دا یعنې موږ خو نه پوهېږو خلک په امن کښې ګټه ګوري او دا بدبخته ملک په بدامنۍ کښې او په جنګونو کښې ګټه لټوي او په هغې باندې ګټه او کاروبار شروع کړی دی نه موږ که دا خبره وګورو دا زما ته پوره نام هم نه راځي کرتارپور دا کرتارپور بارډر باندې زموږ دا زړه نه دی بد چې تا ولې کاروبار جوړ کړو ستا په ودانیو زموږ زړه نه بدېږي خو چې کله دا وینو چې تاسو ویل چې د افغانستان پوله دې بند شي د ترخم کاروبار دې بند شي د پېښور کاروبار دې بند شي د چمن کاروبار دې بند شي د غلام خان کاروبار دې بند شي د انګور اډې کاروبار دې بند شي ولې دې بند شي ستا موقف دا و چې هلته په افغانستان چې انډیا راغلې ده او هغه بیا دې خوا راننوځي دغه زموږ دپاره یعنې یو چل دی د انډیا د افغانستان سره دښمني د انډیا د خپلوالۍ په بنیاد تا کړې وه او موږ وایم چې خو د هر شی بند کړل بیا دې خوا د ډایرکټ لارې تر اوسه پورې واګه خو خود نه بند کېږي چې نوې نوې لارې جوړېږي هسې دغه چا پوسټ کړی ما لیده دغه ځوانان خو پوسټونه کوي او ډېر داسې کوي چې 2 ورځې اول چیف اف فارم سټاف او وزیر اعظم لاړل او په بارډر باندې سیل وکړو چې څنګه دا علاقې موږ بند کړي دي ټیک خبره ده موږ مانو چې دهشتګردي وي
او بیا 2 ورځې پس راغی په پنجاب شي ورته وکتل چې څنګه طریقه سره موږ خلاصې کړي دي دلته. دا سوچونه نه په خلکو کښې بیا پیدا کېږي. دا بیا 5th جنریشن بعد نه دی، دا بیا زمیني حقایق دي چې په یو خوا باندې څه په منځکه باندې لاندې دي او په بل خوا په منځکه باندې څه دي. دا خو د خلکو سوچونه دي او دا خلک اوس د عام ولس ډېرو فکرونو ته مجبور شوی دی. عام ولس دا پوښتنه کوي، عام ولس دا غوښتنه هم کوي چې دا خو لکه چې ځکه کېږي واګه، حالانکې ته وایې چې را زموږ دښمنه ده او انډیا زموږ دښمنه ده، خو بیا هم واګه او تر پارکر د که شی دغه ورسره جوړېږي، ور وخت خلاص یو کاروبار کېږي. اول ته بیا د انډیا د ملګرتیا په بنیاد د افغانستان چې کوم کاروبار دی دی خو د پښتنو یا ایخوا دی هغه بند کېږي. نو خلک وایي چې ځکه بند کېږي دا هېڅ نوره وجه نه ده چې هلته چې کوم کاروبار دی هغه د پښتنو کاروبار نه دی او دې خوا چې کوم کاروبار دی هغه د پښتنو کاروبار دی او د پښتنو کاروبار په نورو ډېرو طریقو سره اوس روان دی، بربادېږي. تاسو ته به ډېرو خلکو ته به پته نه وي ځکه چې د پښتنو بربادي کله هم د پاکستان میډیا نشو کوي، ځکه چې دوی وایي چې دوی د داسې په پټه سره برباد شي چې یو بل سره خبر نه وي، چې موږ دوی ته ذهنونو ته نورې کیسې ورچولی شو چې غټ سپیس راته ایښی وي چې په هغې کښې نه موږ کار باسلی شو. کراچۍ امپریس مارکیټ شي 1800 دکانونه اوس دا اوس په دې میاشت کښې ړنګ شوي دي. دا کراچۍ دا برنست که کوم روډ باندې دی دلته تقریبا 4,000 دکانونه ړنګ شول، دا په دې میاشت کښې ړنګ شول. د پښتنو دلته دغه ملک آغا هوټل او د نور ټول هلته چې کوم روغ هوټل وي دا ړنګ شول. دا خو هغه خلک دي چې اول نه پراته وو، دې کې ته یعنې د واوډا والا بیلونه هم لګولي وي، حکومت د ټیکس هم اخیستی دی، د دوی نه بیل هم اخیستی دی. داسې نه وه چې حکومت پرې خبر نه و یا حکومت دلته ونه. دا خو هغه خلک دي چې راغلل او کراچۍ یې جوړه کړله، دغه خو کراچۍ جوړه کړله، بیا دلته خپل مزدورۍ وکړلې. هغې په مزدورۍ د 1 ورځې خلک خو نه وو چې 30 کاله کېدل، چې د چا 40 کاله کېدل، چې دلته یې دکان جوړ و، دلته یې هوټل جوړ و، دلته یې مارکیټ جوړ و، دغې بیل ادا کوه، حکومت خپل ورته بجلي لګولې وه، دغې ټیکس ادا کوه، حکومت خپل ورته هغه شی لګولی. دا هغه امپریس مارکیټ دی، د 1800 دکانونه چې ړنګ شول چې ما یاد کړو چې کله د کراچۍ جلسه وه په هغې نه اول معروف اچکزی یو کس نام و چې هغه هلته دوی په هغه کښې مړ کړه، شهید یې کړه. دا هغه ځای دی، دغه مارکیټونه چې دوی یې په محنت جوړ کړي، دلته پښتانه مزدوران غریبانان او ریړې لګولي، بیا هغه بیرته مرګونه هم پسې وخوري، بیا په مرګونه پس ځینې ړنګ یې هم کړي. څه دې وکړي دا کار په دغې کراچۍ شي. اوس تقریبا دغې کال شي 6,500 آیل ټینکرې NLC والا وایستلې د PSO نه. تاسو ته به پته وي د PSO یوه NOC په 18 لکه روپۍ ده، یوه NOC په 18 لکه روپۍ ده. یو ګاډی هلته په 40 لکه روپۍ کېږي، په 1 کروړ 10 لکه روپۍ باندې به یو ګاډی ورته ولوېده. بیا بیرته څه وشول، دوی به چا به ورته سره زر خرڅ کړل، چا به ورته قرضې واخیستل، څه په شراکت سره به یې دغه غریبانانو خلکو دلته آیل ټینکرې ولګولې. هغه راغلل NLC هر شی ځینې یوړل، هغه ګاډی اوس چې ده په 1 کروړ 10 لکه ورته پرېوتی و، هغه 40 لکه ته راغلی، ځکه چې NLC خو هېڅ معنا نه لري. نو هغه مزید برباد شول، د دوی کاروبار خو کاروبار ختم شو، چې کومه مشینري وه کومه NOC وه هغه یې ورته ډیویلیو شوله. نو دغې وجې سره د پښتنو کاروبار بیا هلته په تورخم باندې NLC راغله چې څومره هلته کنټینرې وې، د کنټینر کاروبار و هغه یې ځان ته واخیست. هغه اوس هغه شی نه چلیږي، هغه یې هم ور ختم کړ. 3,000 نه باندې کنټینرې هلته اوس هم ولاړې دي. دا د پښتنو کاروبار په هر ځای شی بربادېږي. نو پښتانه به خامخا سوچ کړي چې په بل ځای شي دا کاروبار لارې جوړېږي او زموږ په خاوره باندې دا چې کوم کاروبار موږ په بله خاوره کوو، په پردې یې کوو، هغه هم پوره نه راپرېږدي. دلته په پښتونخوا کښې جنګ روان دی او هلته بل نورو علاقو کښې بیا د کاروبار فضا جوړېږي. نو خلک په مجبورېږي چې خپل علاقه پرېږدي، چېرته په کاروبار شي، چېرته د وړو مندولو کښې لاړ شي. نو دا پښتونخوا په دې طریقه سره د غرق کولو په بنیاد روانه ده. پښتون کام دلته په سعودي او په دوبۍ کښې هم دا مسافر چې کوم دي دوی ته هم ډېرې زیاتې مسلې دي، هلته هم کاروبارونه ډېر لاندې پرېوځي او چې کوم هلته سفیر دي د پاکستان هغه ورسره هیڅ هیلپ نه کوي او دومره ساتلي دي لرې چې اوس خو د خلکو هم ورته څه هیله نشته چې هلته لاړ شم نو څه به کوم. هغه سفارتخانه ته
نو هغه هم بربادي د پښتانه مزید دوی غریبانان کوي د دغې د وجې به د دوی د کورونو دننه هم معاملې زیاتېږي د دوی به په کلي کښې معاملې زیاتېږي په دوی به لا هم دغه مسلې زیاتېږي نو موږ وایو چې دغه موږ ته داسې سیسټمیټک ښکارېږي چې دغه کار دې بند شي پښتانه ته د لږ ریلیف میلاو شي جنګ وهلي خلک دي ما ځینې مارکیټونه ړنګوئ ما ځینې هوټلونه ړنګوئ ما ځینې دوکانونه ړنګوئ ما د دوی ریړۍ ځای بند کوي چې چېرته یې ریډې لګولې وي ما د دوی د بهر ملکونو کښې چې مزدوري کوي ما دا خرابوئ نو په دې حواله سره دا زموږ ډېر واضح موقف دی چې پښتون قام په مرګ باندې هم پې لګېدي د دوی په کاروبار هم برباد د دوی وطن هم برباد د دوی عزت هم بربادېږي د دوی ځانونه هم بربادېږي دا هر شی په بربادي روان دي ځکه چې د دوی خپل څه اقتدار شته نه او مقتدر حلقه په دې کښې ډېره زیاته ګټه موندلې ده په دې کښې دننه دوی ته یعنې که د کراچۍ 6.5 دوی آیل ټینکرې ویستلې د پښتنو برباد یې کړل کورونه قرضې ته یې واچول معاملو دنګلو ته کښتونو ته یو بل سره وهل ته یې مجبور کړل په بل خوا باندې هلته NLC 6.5 بیا آیل ټینکرې وروستلې NLC د فوج بیا اداره ده نو هغه جنرالانو خپل خو ځان پې جوړ کړو دا دلته نور ډېر غټ خلک ورسره غدي میلاو دي داسې په بارډر باندې او په نورو ځایونو باندې دوی پښتنو نه هر شی تقریبا په وړل لګیا دي خو انشاءالله دې ته به موږ د اوسپنې دیوال جوړېږو هم او خپل به هر وخت په دې باندې آواز هم پورته کوو او په دې باندې به لوی یعنې موږ کار هم کوو نو او بیا دلته د DHA په نامه باندې چې څه د منځه کې دي هغه هم اوس اخیستل کېږي نو لویه خبره دلته د انکروچمنټ یعنې د دغې په حواله سره چې عدالت اډر وکړي نو اکثر راشي د پښتنو چې کوم کاروباري مرکزونه وي هغه ړنګ کړي هغه نه پس بیا شانتي شي بیا بیخي امن شي بیا وایي بس اوس یې هغه دا واخیستل دا موږ وایو هم دلته ژوند ډېر عجیبه طرف ته دوی وړی دی ژوند یې داسې وړی دی چې موږ د خپل ځان خبره کوو هم موږ د خپل وطن خبره کوو هم موږ د خپل خلکو خبره کوو هم بیا بغادار درته ویلی کېږي حالانکې پاکستان زموږ په خاوره جوړ دی دا خاوره ده نه ده راکړې بلکې موږ دا شګړه کړې چې په خپله سینه باندې مو دی راپرېږدی دی په کار وه چې ده روزانه د وفادارۍ سرټیفیکیټ راکولی چې زه در سره وفادار یم هغه الټه زموږ نه د وفادارۍ سرټیفیکیټونه غواړي او زموږ سره دا څومره چې څه راسره روان دي دا زموږ سره غداري ده زموږ سره ریاست غداري شروع کړې ده نو موږ وایو هم دی د سرټیفیکیټ راکړي چې زه وفادار یم دی زموږ سره تر اوسه پورې دا ریاست د دغې جرنیلانو مقتدر حلقه تر اوسه پورې زموږ سره هېڅ وفاداره نه ده پاتې شوي نو دغې ته پکار ده چې د وفادارۍ سرټیفیکیټ ته موږ ته راکړي د موږ نه نه غواړي ځکه چې موږ سره زیاتی روان دی زموږ کورونه وران شول زموږ وطن یې وران که زموږ مشران ووژل شول شهیدان شول په زرګونو خلک دلته ورک تی او څه نه دي لګیا تر اوسه پورې دغه دی اوس هم لا هغه شان ماحول دی نن هم تاسو ته به پته وي داسې حالات چې دوی اعلانونه وکړه چې موږ د علاقې صفا کړي دي بیا هم په کوم بنیاد تا په بکاخیل کې هم خلک ساتلي دي چې ته وایې چې ما نارت وزیرستان صفا کړی دی چې ته وایې چې ما د علاقې 100% کلیر کړي دي په کوم بنیاد ته د خلک دلته ساتې صرف په دغې بنیاد چې دلته به بیا NGOs راځي په هغې کښې به نیمې پیسې زه وایم څه دلته به دغسې خام مال بیا دوی ته لږ ورکوو دغې نه هم کاروبار جوړ شوی دی هغه خلکو ذلیلول دا یخني موسم او دا هلته زموږ پښتنې زنانه چې اوبه ته ځي او په لارې فوجیان ولاړ وي ورته دا هغه د برداشت نه دي موږ یې ډېر مجبوره کړي یو موږ یې ډېر ذلیل کړي یو زموږ د بېوسۍ نه زموږ د مجبورۍ نه زموږ د شرافت نه دوی ناجایزه پیدا اخلي ریاست ته پکار ده چې دوی دا ناجایزه فایده مزید نه واخلي موږ ستی مزید دغې حد ته راغلي یو یعنې ستی نه پوهېږو چې په کوم طرف پنډه کړو څه وکړو ځکه چې بیخي یې ټولې لارې د ژوند راپسې بند کوي نو هغه ما به خبره کول چې سړی چې ډوبېږي نو خامخا بیا لاس اچوي چې په څه شي باندې ورغلل نو هسې نه پښتون قام لاس اچولو ته دوی مجبور کړي او دا اوس په باجوړ کښې څو ورځې اول ناخوښه پېښه وشوه چې یو سیکورټي اهلکار پکې زخمي شوی و
موږ نه غواړو چې داسې پېښې دي چې موږ په خپله خاوره باندې د هیچا مرګ نه غواړو. موږ په خپله خاوره باندې مکمل امن غواړو. نه دي فوجیان څوک مړوي، نه د ایفسي څوک مړوي، نه د لیوي څوک مړوي، نه د عام عوام څوک مړوي. دا زموږ موقف دی، دا زموږ نظریه دی چې زموږ په وطن د بیخي مرګونه وینه، زموږ په وطن د دا کرک مرګونه د بیخي وینه. هغې نه پس بیا راغلل ماموند کلی وطنګي، دا علاقو کښې دوی عام خلک ونیول، په هغې باندې تشدد وشو. هغه یې اوسه پورې هم ډېر کسان نیولي دي، په زناناو باندې تشدد وشو. او د پی ټي ایم 15 مطالباتو کښې نن هم له دا پراته ده چې په دماکه نه بعد عام ولس باندې تشدد نه کېږي، نه د وهل کېږي، نه د ورکول کېږي، ځکه چې دا علاقې تا کلیر کړي دي. موږ ته پته ده چې د باجوړ چې کوم طالبان دي هغه تقریبا ټول د ارمي سره هلته دي، هغه ټول په چیک پوسټونو باندې هم ورسره ودرېږي. نو ته عام خلک ولې په دې بنیادونو باندې وهې او اوس ورته وایي ستاسو کورونه به ړنګ کړي. زموږ د باجوړ د ملګرو هغه مشوره شروع ده، انشاءالله که چېرته دوی د عام ولس کورونه ړنګول یا دا خلک یې زر کې را خلاص نه کړو یا یې بیا بیرته داسې وویل چې بیا به موږ داسې نه کوو، نو بیا به ډېرې لویې احتجاجي مظاهرې هم هلته شروع کیږي. او بله خبره دغه په حواله سره یعنې د سوشل میډیا په حواله سره به هم زه خبره کوم چې په هغې باندې زموږ سره یعنې دوی کومه لوبه کوي. یو دا کوهاټ په کوهاټ چې به 1 دسمبر ته د کوهاټ چې کوم جیل د انټرمنټ سنټر هم دی هلته د هغې مخې ته به احتجاجي درنه شروع کیږي. په هغې کښې به ولایت افریدي ورسره دا نږدې علاقو کښې چې کوم کسان دي یعنې هغه چې نیولي هغې دپاره به هم اواز اوچتېږي، خو سپیشل د ولایت افریدي دپاره چې دا یې بیخي ناجایز صرف یې په دې پورې نیولی دی چې ولې د پښتنو اواز پورته کوو. نو په هغې حواله سره به انشاءالله ټول ملګري د تیاری هم وکړي، خامخا به هلته درنه هم کیږي او دوی مخته به کیږي چې ولې نیولی د هغه دې راخلاص شي. دا ریاست دی قانون د پښتنو ته د انصاف ورکولو کښې ولګوي، نه که د دوی نه انتقام په دوی باندې ظلمونو دپاره د شی نه استعمالوي. تر اوسه پورې دغه پریکټس کړی دی. زه به د سوشل میډیا په حواله سره به هم لږ دا خبره کوم چې په سوشل میډیا باندې زموږ ملګرو چې کوم د دوی پروپیګنډې دي یا کنځلې دي یا یو شی دی یا بل شی دی، دا ته بیخي ما کوریج ورکوئ، ما بیخي یعنې دوی اورئ یا ما بیخي دا دوی یعنې هسې فضول چې کوم غږ شروع کړی وي دا ما شیر کوئ، ما یې اپلوډ کوئ، ما دوی سره دغه باندې غږ کوئ. نه سړی به وي هلته به د پی ټي ایم ملګري ورچک شي دومره به شیر دومره کمنټ دومره هغه به ورکړي چې دا به هم وایي چې خو زه چېرته سم هغه یم. نو بیخي دا ایګنور کوي. دوی چې کوم ریاستي ادارې دي ها که د یو ادارې لخوا تنقید کیږي یا بل چا نه کیږي بیا هغې جواب په کار دی، خو هم داسې یو کس چې وي کس خبرې کوي په هغې باندې بیخي د نه خبرې مه کوئ. دا څو ورځې اول هغه شهریار افریدي صاحب وزیر خارجه بیان کړی و چې یعنې منظور د سرنډر شي او بیا به موږ ورسره غاړه میلاو کړو. نو د دا بیان دی او زما خو دغه کیسه ده هم چې سرنډر خو هغه وي چې د سره ټوپک بیا هغه واچوي. زما سره ټوپک نشته دی. شهریار افریدي ته یو پښتون یې، ته چې ما ته سل بدې خبرې کوې زه یې تا ته نه کوم، زه به همیشه تا ته مینه در کوم، زما ستا د ګولو په بدله کښې به زما د طرفه ګولونه وي. ته چې وایې هم چې دا شرط دی دا شرط دی راشه بغیر څه شرطه زه تا ته غاړه در کوم، هر وخت بیا در کوم. زمونږ په زړه کښې د یو پښتون دپاره هم هېڅ نه ضد شته، نه یې کوو، نه مو نفرت شته، نه یې لرو، نه دې ته زمونږ سوچ دی. او که په ما پسې داسې بیانونه چې په هغې کښې مونږ یعنې داسې ویشي ټایپ خلک لیدل شو، چېرته داسې جنګجو لیدل شو، په داسې باندې تا نه څوک خوشحالېږي بیا یې هم ورکوه، هېڅ خبره نه ده. خو خالي دغه خبره ده هم چې یعنې په دې حواله سره چې دغه دوی د شاه فرمان هم څه خبرې کړې وي چې یعنې دوی هغه نه دي بیخي موږ په دې باندې د دوی سره هېچا سره هم په د پښتونخوا کښې نه زموږ ملګري څه نفرت لري نه موږ لرو. زموږ د طرفه به خپل پښتون قام ته همیشه مینه وي، همیشه به وروروالی وي. او یعنې که دوی وایي سرنډر خبره، نو سرنډر خو د چا نه چې ټوپک وي هغه به واچوي. زما سره ټوپک نشته دی، زما سره یو دلیل دی، ژبه د سترګې مې دي چې ما ډېر څه پې لیدلي دي، زما ژبه د هغه بیا بیانوي. راشه زه ستا سره سټامپ پیپر لیکم چې زه به دا ژبه او دا اثر زما دواړه پرېږه، خو هلته
چې کله ته دا په پښتنو روانه د جنگ پالیسي ده په دې باندې لاندې سایلونه وکړي چې دا به دا ریاست مزید نه چلوي، دلته به د پښتنو مرګونستي بند وي، دلته به پښتنو ته ریاستي انصاف ملویږي، دلته به هر شی مکمل کیږي، د پښتنو کاروبار به نه خرابیږي، د دوی ژوند به نه خرابیږي، د دوی عزتونه به نه خرابیږي، او تیر چې څومره شوي دي ورسره د هغې به ټولو احتساب وکئ. په هغې نه پس به زه درته ساین وکړم، سټامپ پیپر به مې لیکلي وي چې زما خو ټوپک نو سرنډر شم، یوه ژبه یو سر مې د دا دواړه کټ کړه، زه به ساین ستا ته هېڅ ګناه نه په دې دنیا شته نه په هغې دنیا شته. زموږ د طرف به د مینې جواب وي او بیا چې څه هم راته ویل، او دا د مینې جواب زموږ دلته یعنې ډېر موږ پوهېږو چې ډېر خلک به یعنې په دغه داسې نظر لري په نورو صوبو کښې هم چې زموږ مخالف وي، خو موږ دا وایو هم چې ډېر زموږ پښتانه د هغې صوبو د پارټۍ دغه سره علاق دي، نو خپلې پښتنو په خاطر ځوانو چې هغه نه شي خفه، موږ به هغې ته هم څه نه وایو چې زموږ پښتانه یعنې موږ د خپلو پښتنو ځوانانو هغه که چېرته دي مشرانو هغې ټولو به ډېر خیال ساتو انشاءالله. او په سوشل میډیا باندې دوی چې کومې پروپیګنډې یا دغه فیف جنریشن وار او دا هایبریډ دا ټولې هغه کیسې دي، دغه دارې او فتوې دا د دوی تر اوسه پورې اثر نه کوي. دوی خو خفه هم دغې ځای ته دي چې یاره موږ څه هم کوو هلته نه کوي، ځکه چې د ده ټولې دا پروپیګنډې د بنو د هغې ماشومې اوښکې پسې نه راسیږي چې هغه په دې زنه تېرېدلې او خپلې پښتنو ځوانانو لیدلې، دا د هغې ماشومې د سترګې اوښکې ته نه رسېږي چې د سوات په جلسه کښې په خپل پلار پسې جړه کوله او په سټیج باندې ولاړه وه او په زرګونو پښتانه هغه اوښکې لیدلې چې د دې په زنه تېرېږي او دوی بېوسه وو. دا په هغې یوې اوښکې نه دي برابرې، دغه ته مه ورکوئ، دا خدای والی خلک دی، دا خدای راټلی خلک دی، دا پشته وسایلو کښې، دا پشته فوجونو کښې، دا پشته هر شي کښې، دا پشته سیسټم کښې دوی د ناکامۍ طرف ته روان دي. دا د دوی لوی ښه دی. الحمدلله مونږ خوار خلک، مونږ غریب خلک په دې چې هیڅ نشته راسره، بیا مو هم خدای کاموي. دا د ستاسو د خدای د طرفه د دغې تحریک بخت دی او د دوی بدبختي ده، نو دغې باندې بیخي غم مه ورکوئ. او یو سوال اخر زه خپلو پښتنو ځوانانو ته کوم، هی پښتنو ځوانانو د قبایلیت نه ووځئ، د قبیلو نه ووځئ، پښتانه شئ، ملت جوړ شئ، تاسو یو ملت خو یو ځل شئ هم. زه وایم زما زړه کېږي چې چېرته ټول پښتانه یو ځل راټول شوي وای او خبره مو سره کړې وای چې یو میاشت دپاره به اتفاق وکړو د ملت په توګه، دا هیڅ شي په توګه هم نه، ولاکه د پښتنو د ملت جوړېدلو دپاره د پی ټي ایم هم لرې کول هم راځي، هغه به هم مونږ کوو، خو چې قوم یو وي ملت یو وي نو هغې لپاره مونږ خو هر شي ته نو تاسو ملت جوړ شئ. تاسو ما ویل چېرته چې راټول شو او دا سره و چې یو میاشته به اتفاق وکړو، که خوند یې نه و بېرته به بیا سره راشو، انشاءالله داسې یو پروګرام به هم جوړوو. او تاسو بیا هم درته وایم قبایلي سوچ، قبایلیت، ما که څوک په قبایلیت باندې سپورټ کوي هم زه د ټایم ما سپورټ کوئ په قبایلیت باندې، ما که څوک په دې باندې سپورټ کوي چې یا زما د خیل ده یا زما د وزیرستان ده یا د کام، ما په پښتونوالۍ باندې سپورټ کوي، ما نه پی ټي ایم درته یادوم، دا خو مې ځان خبره ده چې زما هغه نام زیات استعمالیږي، نو د پی ټي ایم قطعا په قبایلیت یا په قبایلي سوچ باندې ما سپورټ کوئ، دغه په ملت جوړ شئ، په پښتون ملت باندې سپورټ کوئ. موږ او تاسو په لویه پښتانه یو، بیا لاندې قبیلې یو، نو انشاءالله چې یو ځل پښتون جوړ شو بیا به قبیلې جوړې وي، قبیلې نه ورکېږي چې پښتون خو جوړ شي، چې پښتون نه وي جوړ شوی ولا یوه قبیله نه شي جوړېدلی. دا کیسه په ذهن ښه وساتئ او خدای مو آباد لره. کیدای شي داسې څه کیسې وي چې زما نه پاتې شوي وي یا داسې پاینټونه وي هغه وي، او مولانا روید الله را خلاص شو، ډېر خوند یې وکړ چې کوم هم کردارونه وو د په غږ کې داسې کسان هم وي چې هغه پی ټي ایم چې په فرنټ نه وي خو په بیک باندې کار کوي، نو هغې ټولې هم مننه چې څوک هم دلته کار کوي، خو بیا دغه ملګرو چې دوی یعنې دلته ډېر هغه کوي، یو سیسټم جوړوي او یو ښه زبردست غږ کوي، یعنې منظم جدوجهد کوي، هغې هم مننه. او په آخر کې د یو خبره د جنوبي پښتونخوا د خلکو هم تجارت حواله سره ماته رایاده شوله چې دا د تجارتونو کښې معاهدې خو کېږي، خو د ایران سره د تجارت یوه معاهده ده، په هغې کښې د ایران نه راځي مڼې او مڼې سیب،
نو هغه چې راځي هم هغه چې کله د پښتنو د ماڼۍ سیزن چې پیږي ټیم شه راشي نو هلته د پښتنو سیزن پې ډاون کیږي او بیا بیرته چې واپس انډیا کوم برآمده ځي هغه آم او چاول ځي یعنې هغې نه علاوه ته څه نه شئ وړلی یعنې د پښتنو چې کومه میوه ده هغه بیا بیرته هلته نه شي تللی نو په دې حواله سره موږ هسې هغه کاروبار خبرې مې کولې نو په دغه کیسه رایاده شوله داسې څه خو به انشاءالله نه خو چې کومه زموږ دلته غدی هم یعنی سیستم دی او بیا بیرته چې کومه د تورخم درنه وه د هلته د کاروبار په حواله سره هلته که بیا اوس خو فلحال هغه نشته دی خو که بیا جاري کېدله دې ځل به غټه وي دغه تورخم و 2010 2011 کښې د پاکستان بیورو اف سټیټسټیک چې کوم غه دی هغه لیکي چې 2.6 بلیونه ډالره پیسې به دا سلانه کوله اوس یې 0.8 بلیونه کوي یعنې څومره کاروبار کم شو نو دا کاروبار چې کم شو د پښتنو کمیږي نو هغه هم که چېرته اعلان کېدله هغه به هم انشاءالله دې ځل سره پالو او دا د کوهاټ سیټین چې کوم دی درنه ده دغه به هم سره کوو او دې نه علاوه انشاءالله کراچۍ چې به هم اکټیویټیز کېږي خو نږدې وخت که چېرته د جلسې اعلان کېدو هغه ته به هم انشاءالله ټول تیاری نسو خدای مو تل آباد لره مینه محبت ورورولي قایمه کړئ خپل پښتنو ته مینه ورکړئ ډېره مننه خدای مو تل آباد لره خدای مو ودان لره خدای مو د دغو مسایلو نه خلاص کړه موږ پښتانه خدای دې زموږ په خاوره باندې د ټولو پښتنو په خاوره باندې تلپاتې امن راولي سوله راولي